نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال الله تبارك وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله اورالا پلار خپل ته د شپې جړلې ویلې چې پلار زمونږه بېشکه مونږ تلیو چې منډیم والې یو بل نه وړاندې کېدلو پرې ښودلی مونږ یوسف علیه السلام دا خپل سامان سره چې شرمخ مات کو ویې خوړو ته په مونږ باندې ادبار نه کې اگر کوم په دې خپله خبره کې رښتیني یو او راله دوی په کمیس ته یوسف علیه السلام باندې په وینه دروغجن سره نو وفرمایل یعقوب علیه السلام بلکې تاسو ته ښایسته کړي دي ستاسو نفسونو خواهشاتو یو کار په صبر ډېر ښه دی او الله نه امداد غوښتلی کېږي په هغې کارونو کې چې کومه تاسو بیانوئ او بیا فرمایي بېشکه زما شکایتونه غمونه او پریشانۍ دا ټولی الله ته دي سورة یوسف د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام د هغې د ورونو د امتحاناتو نه یو ډک صورت دی الله تعالی په هغې خلکو باندې امتحان راولي چې کوم خلک الله ته محبوب وي او عذاب او قهر په هغې خلکو باندې راولي چې کم خلک هغه الله ته مبغوض دي دنیا کې څه چې کېږي نه دا به یا څه وي قهر وي عذاب به وي دا انصاف دی او یا به امتحان وي ازمایش به وي نو دا د الله طرف نه احسان دی نو دا بیماری او دا غریبی او دا دردونه او تکلیفونه د یو ایماندار دپاره په دنیا کې دا د الله طرف عذاب او قهر نه دی دا د الله طرف امتحان دی دا یو رحم دی الله تعالی دا انسان پاکی صفا کوي لیکن که فرض کې انسان بد کردار وي او کبایرو کې اخته وي نو بیا چې څه پې راځي نو دا بیا عذاب دی او دا قهر دی دا د الله انصاف ته د سره کوي دا بې انصافي نه ده او دنیا کې سلسله هم داسې روانه ده چې څه خلک ته هغه عذاب ته امتحان وي او څه خلک امتحان ته عذاب وي حال دا دی دواړو منځ کې فرق دا دی چې عذاب چې دی دا پس د ګناه نه راځي د کبایرو نه او امتحان دا د ایمان د مضبوطوالي سره راځي چا ایمان مضبوطي په هغه باندې امتحان مضبوط راځي یعقوب علیہ السلام دا د ابراهیم علیہ السلام نوسی دی او د اسحاق علیہ السلام زوی دی دا په هغه سلسله کې دی چې کومه سلسله نبی علیہ السلام فرمایي په دنیا کې په نسبونو کې په سلسلو کې ښایسته سلسله او نسب دی د هغه نه تپوس شو د عزتمندو خلکو په باره کې نو نبی علیہ السلام ته په جواب کې ویلی چې د عزتمندو خلکو سلسله هغه دا سلسله ده چې عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن یوسف زوی د یعقوب زوی د اسحاق زوی د ابراهیم علیه السلام الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم دا ډېره اوچته سلسله ده لیکن دغه سلسله چې د کامیابی تر رسېدلې ده دا نوم او لقب ورکړل شوی دی
نو دا ورته په راحتونو نه دی ورکړل شوی، دا ورته په امتحانات ورکړل شوی دی، په امتحاناتو. ابراهیم علیه السلام چې هغه کله امتحانونه ټول پاس کړه، فاتمهن، نو الله تعالی ورته انی جاعلک للناس اماما، زه درنه اوس خلیفه جوړوم، زه خلیل جوړوم، زه درنه پیغمبر، په پیغمبرانو کې اولو العزم پیغمبر درنه جوړوم، د اویاو زرو پیغمبرانو امام به یې، د اویاو زرو پیغمبرانو امام دی. ابراهیم علیه السلام په نسل کې اویا زره پیغمبران تاریخي روایتو کې دی راغلي دي. داغه ته دا امامتي تفهیم القرآن کې مولانا صاحب نقل کوي چې ابراهیم علیه السلام ته امامت د نمرود په وجبانی او د آزر په وجبانی او د هغې د نسب او د خاندان په وجبانی یا د پلار د وزیر اعظم او د سینیر وزیر او د وزیر خزانه په وجه نه دی ملاو شوی، دا د هغې نسب د وینې په وجه نه دی ملاو شوی. هغه ته دا امامت دا د هغه په امتحاناتو ملاو شوی دی، هغه امتحانات ټول پاس کړه، خپل مال هغه د الله لپاره قربان کو، خپل وجود د الله لپاره قربان کو، ورته ورودنګل الله تعالی او تراغې نه چې دینو ګلی ګلزار جوړ کو، لیکن امتحان خو وروي دنګل د اور مینس تلړ شپږ ورځې یا زیاتو کمې پکې تیرې کړې، هغه امتحان کې پاس شو. خپل بیبي او معصوم بچی اسماعیل السلام د هجرت په حکم کې چې حکم وته شو شړ بیابان ته بوتله، لکه موږ پکې چون چراغ او کنه کم قانون دی، قانون اوس خدا قانون په موږ باندې نه دی لاګو، لیکن کوم قانون چې زموږ د لپاره موجود دی نه پاغه قانون کې خلک چلول کوي، د سود د حلت لپاره، د رشوت د حلت لپاره، د حرام او د حلت لپاره او د حلال او د حرمت لپاره مختلفې هلي حواله چلول دا کوي، کله یو بانا کله بل بانا کله بل بانا کله بل بانا کوي، حالدار په دین کې بانی نه چلیږي. او نبی علیہ السلام دې قانون د امت لپاره پرې خدای دا غیش په ورځ برابر دی، بالکل صفا سوترا. نو چې کله وته تر پیغمبر حدیث پیش کې، کله وته الله قانون پیش کې، آیات کریمه پیش کې، دیو په کله یو نقطه راوباسي، کله بل نقطه راوباسي، کله بل نقطه ان نقطې نه راځي چې پروردګارا دا زما د خزا دا پر شر بیابان کې شرمخان ماته کی، زما دا مشوم دا په شر بیابان کې څه کوي، دا 2 میاشتې یا 3 میاشتې 4 میاشتې مشوم دی، دا په شر بیابان کې څه ختم شي، دته نه قتل، د الله حکم ته قتل، او چې الله حکم وکړو بس سیده چې دینو ابراهیم علیه السلام بس آمنا وسلمنا سیده تیار شو او د ځان سره چې کوم دینو خپل بیبي او معصوم اسماعیل علیه السلام راوستو. اسماعیل علیه السلام سو کو پیغمبرو، آینده پیغمبر، هغه پیغمبر چې داغه په صلب کې اشرف المخلوقات سید المرسلین میں پیدا کیږي، هغه پیغمبر اسماعیل علیه السلام چې داغه په نسل کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی، اشرف المخلوقات راغی، سید المرسلین راغی، د پیریانو د انسانانو د عربو د عجمو د قیامت ورځې پوری پیغمبر راغی. هغه ماشوم دی چې عام ماشوم هم نه دی، عام ماشوم نه دی، دا ور ډېر ګران کار دی، ډېر اوچت درد دی. په دا وخت کې ابراهیم علیه السلام د سینې د زړه به څومره درد کړو، څومره سخت درد به کړو چې دا ماشوم دا زنانه په شړ بیابان کې په حرم کې د زمزم خواته د صفا د مروه خواته چې نه به کې انسانان شته، نه به کې ونې بوټي شته، نه چې چېرته آبادي شته، نه به کې روانه چې کوم څه چینه شته، نه د خوراک کاک څه بندوبست شته، او په سونو میله چې کوم دی لري هیڅ څوک چې کوم دی پکې دي چېرته خانه بدوش هغه په سونو میله چې کوم دی لري چېرته رواني هیڅ څوک هم نشته. څه وجوه؟ امتحان کې پاس شو. داغه په وجوانی د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د قربانو په وجوانی او د هاجری به د قربانو په وجوانی الله تعالی مونږ ته یو لوی نعمت چې کوم راکو زمزم وبیر الله کړی. دا زمزم وبا وي ته دي کسبی نه دی ملاو شوی، دا ته په مهنت ملاو شوی دي، سخت برداشت کړه. په امتحان کې ابراهیم علیه السلام هم پاس شو، اسماعیل علیه السلام هم پاس شو او هاجره به هم پاس شو. دا هغه د پاس کېدو نه بعد چې کوم دین په امتحان کې د پاس کېدو نتیجه هغه له یو انعام ورکو، انعام له زمزم وبا ورکړي. زمزم وبا سعی بین صفا و مروه،
دای د حاجرې به په وجه باندې سنت لازم کو او د خزو نه دغه سمت لري کو خزي وي زمو سره وي سو حقوق نشه تاسو نور سو حقوق دی وګورئ کنه په صفا او مروه کې سړی منډي وي او تاسو خاپ آرام باندې رواني ولي زګه تاسو د پاره کني حاجرې به منډه والله د حاجرې به د سنت په وجه باندې د خزو سنت یعنی از منډه نه وي او سړی چې کومه منډه وي دا منډه ابراهيم عليه السلام نو والی دا اسماعیل عليه السلام نو والی دا نبی عليه السلام نو والی چې دغه په وجه د حاجرې به والو او د حاجرې به هغه طریقه کار او سنت الله ته محبوب ولی هغه د پیغمبر د حفاظت لپاره د پیغمبر د حفاظت لپاره د منډه والو کله هغه غر تخیجو کله هغه غر تخیجی کله هغه ډیره کوي تخیجو کله هغه ډیره کوي تخیجی دا د اسماعیل السلام د لپاره چې دا ماشوم دی چې د دې لپاره سو ګورم چې دا خو فات کیږي الله تعالی دا هغه منډه هغه وچکري د صفا او د مروه په منځ کې هغه چکري الله ته محبوب شي هغه پاس شي په امتحان کې پاس شو او دا هغه په ځبان هغه سنت شو دایمي سنت دایمي د قیامت تورزي پوری چې کومه نه حج چیزې او عمره له چیزې نو صحیح وکړي صحیح واجب ده دا دې پرې خو نه حج او عمره دي پالتو دي دا بکه دا منډه بوي نو خځوي موږ د پاره سکړې دای کړې دي کنه د امتحاناتو دا محبوب خلقو الله ته محبوب خلقو امتحان چې کوم دی الله تعالی په مبغوض انسان باندې نه وړي په ګناګار باندې په فاسق فاجر باندې امتحانات نه راځي امتحانات په انسان نه دي چې الله محبوب کړي الله ته محبوب الله ته نږدې وي اشد البلاء الانبیاء ډېر سخت امتحانات نبی عليه السلام پر پیغمبرانو باندې راځي ثم الصالحون فالصالحون بیا باندې کان دا غینه پس په نیکانو باندې راځي دا عظیم خلقو الله ته محبوب خلقو ځکه به د امتحان نه او بیا هغه ابراهیم علی السلام چې کله اسماعیل علیہ السلام د منډو تړلو شو د 12-13 سال شو نو بیا ورته حکم ملاو شو ذبح کا وسه سکه دا بچی دی ذبح کا اوس وګوره دې خبرې ته مونږ د الله یو حکم ته اتانی چې به خرچه راځي هغه ته تیار نه یو چاله دا خنن په جمعات کې درې کسان پاسې دي نو پتا څه سخت را او چې څومره چندا ور کولای شي ولا ورکا ای کنه تا باندې څه سخت را تا سره پیسې شته ولاو الله ته محبوبه ستا پیسې به کوم دې نه غزي کور شي ال دې بخرچ شي او کته نه تاسو ته پته واقعي چې دا خبري دا پاګه خلکو باندې پدې لګي چې دا وي په دې اندرون کې فطورت دی وره فطورت اندرون اسخای ګندۍ نو چې ګندۍ کنا نو دای بدی شي مدرسې بدی شي جمعات بدی شي مجاهد بدی شي بلې بدی شي یو دی وای مړه دا خو یو نه دی بل نه دی نو دا د لوی دنیا ده ټول مسلمانان دي بلا دنیا ده دا د نبی رسول الله د زمانه سلسله روانه ده دا چون چرابه کې بیا کوي ابراهيم عليه السلام دې نه کده پروردګارا یو ځل درا باندې د نمرود ورته ودانګل بل ځل چې کومه راته دی ویل چې اوس د نمرود د اور نه چراوځي سیده ځکینعان ته بس کینعان تر علما ال دې پلار کې بادشاہ دی را باندې مسلط کو هغه ځان لږ کومه دینو بدمعشي کوله دا غینه چې اخلاص شوم نو بیا اسماعیل السلام دا غي مور امي بوتل چرته پشل بیابان په حرم کې به پرې خو دره وسته دیاله سکالو شو نو خزه خودی چې نه ده چې لکه تو خاونده تا ما سره لږ زیاتې کړه وسه توبګاری معافي دی غوښتاره په عام انسانانو کې نو زه به تا معاف کوم نو پیغمبر او خدای نه و چې ما غلطي کړله او غلطي نه او د الله حکم پیغمبر له چې الله بیبي ورکوي شاذ و نادر شرک وکوي شرک کوي لکه د نوح علیه السلام خزي د لوط علیه السلام خزي شرک کړی دی لیکن نور د پیغمبرانو بیبیانو کې چا شرک نه دی کړی بد کرداري پکې هم نه نو ابراهيم علیه السلام بیبي هم سمه بیبي دا ځکه نه چراغ اسماعیل السلام ته حکم جاری کو د الله طرف حکم دی د ذبح حکم دی وای کنه سوي دې ورته نه وای دا مشوره دې د پاره نه وا چې تمنې او کنه منی به خامخا منی دا دغه د زړه د خوشحالي د پاره وا چې فنظر ماذا ترى دا مطلب ادارې چې سوچو کې کنه تاسو خیال لې هغه ته بابا جان او چې تا ته حکم شوی د زما به څه خیال لې زما به څه خیال مې نشتی بس حکم دی حکم الهی دی په حکم الهی کې چې بیان د بچی کاری نه د پلار کاری نه د خزي کاری بس حکم به منی ابراهيم عليه السلام ته دې نه وای چې تا هم غفریخو په شړ بیابان کې پریخو دولګه تند د لاسه ګډوډ زما مور چې کوم دین هغه دی راوېسته او بل بنه جالتی پریخو درا سارا بای
نو زما مور ولې سارا به نه خوشي وه زما مور کې څه چلنه دا خبرې ورته نه کې ته پیغمبر ستا حکم دی بالکل منم مونږ تیار وو مور ورته بالکل مونږ تیار یو بیا څه کو سنبالو دا امتحانات چې کله پاس کړل ابراهیم علیه السلام نه خلیل الله جوړ شو خلیل الرحمن دی جوړ شو مونږ به دې دنیا کې لقب غواړو هلکه خیر الامت یو مونږ غوره امت یو غوره امت یو هر یو سړی مونږ غوره امت یو ته غوره امتي نه غوره امتي هغه دی چې هغه د الله د حکم او د نبی علیه السلام د سنت تابعداري هغه سړی غوره امتي دی ته ځان ته چې کوم غوره امتي په نوم باندې لقب د غوره امتي ځان ته پاره لګي او کار د غوره امتي نه کوي عقیده د غوره امتي نه ده نظریه د غوره امتي نه ده کار چې کوي د یهودو په شان دي کې د عیسایانو په شان دي کې دا برغم خادو کې چې کوي تاسو ګورئ کنه ایسا کارونه کیږي دا غرب جوړل ځان د غوره امتي وي په کوم کار چې الله او رسول خپکیږي تا کار کې څنګه غوره امتي شوي کم کار چې د الله او د رسول بدی شي تا کې کم کار چې د الله او د رسول خوښ دی هغه ته نه کې نو غوره امتي په کوم نوم باندې شوي دا لقب دا هغه چا د پاره دی چې دا کارونه خوخي د نبی علیہ السلام د سنت سره مینه او چې کله راشه غانه بډای ابای چې کومه په کور کې ناشتي امور ناشتي پس پین سر باندې سلويخت 500 شپېته او دا یو کالو پرې د مړه دا خو کله کله دا راځي کله کله راځي او کله کله جهنم کوته کم راځي صبر وکړه هغه کوته تم ځان تیار کله کله هغه راځي ټول لمخ کې چې کومه ده دا مور دا ترور دا مشر دا مشره دا په کور کې چې کومه د بغاوت لپاره ناسي وړو ته قاری کوي بکنه دا کله کله د سراجي کله کله راځي ځان تیار کړه الله او رسول بیا خو بلوزګر چې معمولی د راشي د چغي وباسي کله په مولیانو پسې ځي کله په صابیا خانو پسې ځي کله په قاریانو پسې ځي کله په دمګرو پسې ځي کله بل شي پسې ځي کله بل پسې ځي بیا خو نه یو دوه خدای بیا خو منډي وهي بیا هم جاړي هم چغي وباسي هم چې کنه روجي نيسي هم چې کوم بیا خیراتونه کې او صدقات کې بیا دندایري غوره امت په علوي چې کله د الله حکم مني او د نبی عليه السلام په سنت باندې وتزان خيستخ کاری دا به غوره امتي ابراهيم عليه السلام ته دا لقب په نوم باندې یوازې په نوم نه دی ملاو شوی دا د امتحاناتو نه بعد وته ملاو شوی دی چې کله امتحانات پوره کړه پاتمهن کامیابی ته ورسېدل ابراهيم عليه السلام نسل اسماعیل علیہ السلام او داغه نه رسو په دې نسل کې امتحانات اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ رسو یعقوب علیہ السلام امتحانات تو ګوري د یعقوب علیہ السلام مینه دا په دې بچو کې د اسماعیل یوسف علیہ السلام سره په دې وجه نه چې یوسف علیہ السلام خېستو دا مینه داغه په دې وجه نه چې یوسف علیہ السلام حسین دی اخو دې دا مینه داغه په دې وجه چې په کې نخې د پیغمبر لیدل وي نخې د یوسف علی السلام هغه خوبونه کومه خوبونه چې یوسف علی السلام لیدل او پلار ته بیان کړیو نو یعقوب علی السلام خو پیغمبر دی خو په تعبیر رویا کې کوم دی نو پیغمبر دی پریږي به هغه خوبونه ته وکتل او هغه نه خو اشاره ته وکتل چې دا خو پیغمبر دی نو دا هغه سره مینه شروع دا هغه سره محبت شروع خو هغه مینه او هغه محبت چې هغه د ایمان د پاره هغه د پیغمبر سره محبت او امتحان ته جوړ شو دا امتحان ته جوړ شوی دا په دې وجه نه جوړ شوی بعضی قصو والا تفسیرونه لیکلي دي چې را یوسف علی السلام ته وکتل دا دومره خسته دی الله په امتحان کې واچو په مانځه ولاړو دا چې دا کسی دي په تفسیرونه کې خو بزرګاو کسی ټول کسی څنګه نقل کوي نو ټکی تفسیرونه کې خاصه موجوده خو محدثین یې کړه خلق ته مفسرین خو څنګه کړه خبرې نه کوي هغه کې یو ټکی نو شل پکې کومه نه کسی نقل کړي اوبه ټکی به غلطي او محدثین چې نه اټه کړه خلق ته هغه خبره کوي چې کرے یا ټکی نو ته یعقوب علی السلام مس کول او هغه په مانځ کې چې یوسف علی السلام ته وکتل او چې دومره خیسته دی الله تعالی په امتحان کې نه یعقوب علی السلام خپل ایمان په امتحان کې واچو خپل ایمان د یوسف علی السلام سره مینه په دی وجه کولې دا پیغمبر دی په دې کې د پیغمبري نه خېدي داغه خوبونه چې کومه دی خبري نه خوځي د پیغمبر دی او دا ارهاصات دي چې په ماشوموالي کې پیغمبر کېږي په ماشوموالي نه په خوبونه باندې شروع وږي دا غي سنخي صداسي پیرازي لکه په نبی عليه السلام باندې با رفاسه چې کومه وریز ګرځیدا ابو طالب صاحب ته قتل هغه چې دا وریز په بل چا باندې نه لګي
د سر نه والا تر خپو پورې سیب په نبي علیه السلام لګي او دی ورسره سیب یخي هیڅ څوک چې کوم دی نه په هغه باندې دا وریځ نه لګي نبی علیه السلام چې کوم طرف ته ځي نو بس رڼا وریځ چې کوم سایه په هغې باندې ده او په بل چا نه لګي اول چې زما دا وراره په دې کې ډېر لوی کمالات دي دنه الله څوک عظیم انسان جوړوي عظیم انسان یوسف علیہ السلام داسې و الله تعالی یعقوب علیہ السلام په امتحان کې واچو و چې راشه تا د پیغمبر سره مینه ده ستا ایمان چې کوم دی دا مضبوط ایمان دی د پیغمبرانو ایمان د ټولو خلقو نه مضبوط ایمانی نو د چا ایمان چې مضبوط دی امتحان به مضبوطي نو څومره زر امتحان یې پرې راوستلو په کوټوالي کې د یوسف علیہ السلام واغستو او د یوسف علیہ السلام اخوا کېدل د هغه دپاره درد و وفات کېدلو مرګ و بس چې کله چې هغه لاړ یوسف علیہ السلام د تلو سره امتحان دومره سخت شو دومره سخت چې یو پیغمبر نعوذ بالله ضایع شو دا غم ورسره زما زوی ضایع شو نه زوی ضایع شو نه نور زمانې مو بنیامین هم ښه ښایسته زوی و نور هم چې کوم دی د ابراهیم علیه السلام نسل و د یعقوب علیه السلام بچي و هسه خوشي نه و د رنګ نه ټول بچي ښه مزدار ښه باډیدار ښه طاقتور ښه ښایسته ښه حسین او جمیل و ټیک ته یوسف علیه السلام ته نه رسېدل لیکن هغه دې غم راواغېستو چې یو پیغمبر چې په هغې د پیغمبرۍ نښې وې چېرته لاړ ضایع شو بس پریشانه شو الله تی نظر واغستو امتحان کې تی نظر لاړ دا امتحان په هغه باندې په دې وجه نه راغلی چې نعوذ بالله یعقوب علیه السلام ګناه کړې وه دا امتحان په هغه باندې په دې وجه راغلی و چې د هغه ایمان مضبوط و ایمان نو امتحان خو د الله رحم دی د دې وجه کمال ته ورسو یعقوب علیه السلام یوسف علیہ السلام له بیرته ورکو بادشاهي مولا ورکړه او سترګې نظر یې بیرته برابر شو دا امتحان ځکه هغه وسوي انما اشکو بسی و حزنی الی الله داسې نه وایي چې کله زوی ترې واخیستل نو دا شکایت کوي چې بس تا زلزله ومه خلک کوي که نه تاسو نه کوئ مړی چې وشي تورې جامې واغوندئ د تورو جامو مطلب باندې پوهېږئ تورې پټۍ وتړئ د تور پټو په مطلب باندې پوهېږئ دا د شیګانو د یهودیانو د عیسیانو د مشرکانو طریقه کار دی دې ته سوګ وایي څه معنا ده چې پروردګاره ستا په فیصله باندې ناراض یم کومه فیصله چې تا کړله په دې زه ناراض یم ستا فیصله ټیک نه ده نعوذ بالله دا غلطه ده نو معلومیږي دا چې دغه خلک په الله نه مني د الله فیصله نه مني د الله تعالی چې کومه تقدیر دی هغه نه مني رضا بالقضاء نشته او رضا بالقضاء چې نه دا څه شی دی تاسو په دې نه پوهېږئ تورې جامې واغوند او کښېنه په تعزیت کې د دې مطلب سره زه شیعه یم زه یهودي یم زه عیسایي یم زه د الله په فیصله راضي نه یم تاسو نه ګورئ که نه تاسو چې د اسمبلۍ کې وګورئ دا توره پټه څه دپاره تړلي بایکاټ دپاره نه تړلي دا د بایکاټ نښه نه ده چې تر الله سره نعوذ بالله بایکاټ کې چې زه ستا په فیصله باندې راضي نه یم تا زما نه بیټې مې سړی واخېستو بیټې مې دې مړ کړو نعوذ بالله ظلم دې وکړو زیاتی دې وکړو دغه مسلماني ده مړه که دې ټینګه کړه نو ټینګه به نه کېږه دغه مسلماني زمونږ خو د یعقوب علیه السلام ایمان ته وګورئ څه وایي انما اشکو بسی و حزنی الی الله پروردګاره د انسانانو د لاسه تکلیف راته میلاو شو ستا د طرف امتحان دی زما ټول شکایتونه تکلیفونه پروردګار تا ته دي بس ته زما رب یې فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون بس صبر ښه دی امدادونه به د الله نه غواړو ربه ته چې سکې دغه ټیک دي ته چې سکې دغه ټیک دي مونږ وایو چې نه ربه ته چې سکې نعوذ بالله دا ټیک نه دي زما سره دې ظلم وکړو زه دې بیا مندلب زه داسې وکړم اسمان له ځې که ځمکې له ځې که په جنت کې پروت یې که په ګلونو کې پروت یې که په راحتونو کې پروت یې که په غمونو کې پروت یې خو خپل عمر به پوره کړې د هغې نه بعد به ځې دا خپل عمر نه مخکې نه شي تللی هیڅ څوک نه شي تللی نه څوک په وظیفو باندې شپېته کاله اویا کاله کولی شي او نه څوک په بغاوتونو باندې اویا کاله شپېته کولی شي صرف دومره خبره ده چې د شپېتهو کالو برکت د اویاو کلونو به زیات د یو سړي عمر چې دی نو هغه 40 کاله دی په 40 کاله کې الله تعالی د هغه نه دومره د دیندارۍ کارونه والي دومره د کامیابۍ کارونه به والي دومره د نفي او د فایدې کارونه به والي چې یو سړی په 100 کالو کې نشي کولی او شته که نه تاسو نه ګورئ
د 80 کالو شیزونه هم شته او د 40 کالو هم شته او د 10 هم شته او د 80 هم شته او د 80 هم شته، لیکن د 60 کالو والے زیات کار کړی. د 60 کالو والے چې کوم دی هغه لوی کمال ته رسېدلی، په دین کې رسېدلی، په دنیا کې رسېدلی، په عمل کې رسېدلی، په کردار کې رسېدلی، او بل 80 کال ته رسېدلی هېڅ هم نه چا نه چاته تللی نه راغلی، هېڅ هم نه کړي. دغه برکت. لیکن نور د چا په دواګانو نه په اعمالو نه په وظیفو باندې 80 کال او یا کال کېږي نه، او په 80 کالو کې به د 200 کالو کار ته کولی شي. نه د ګناهونو په وجه باندې د 80 کال نه 80 جوړېږي، لیکن په 80 کالو کې به د یو کال چې کوم دی نه کار ونه کوي. دغه برکت چې کوم دی دا به الله څه کوي، دا به دی وایي. نو یعقوب علیه السلام په دې امتحاناتو کې د الله نه شکایت نه کوي، سوى انما اشکو بثی و حزنی الی الله. رب زما ټول فریاد ته دی، ته زما رب یې، زما خالق او رازق او مالک او حاکم یې. فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. دا ردی پیغمبرانو دا قصې دا حکایات دا د ایمان د جوړولو دپاره دي، دا د ثابت قدمۍ دپاره دي چې انسان ثابت قدم شي په خپلو کارونو باندې او په امتحان کې پاس شي. امتحان د الله طرفه قهر نه دی، نه عذاب دی، دا د الله طرفه رحم دی. دا خپل بنده پاکي، دا خپل بنده مرتبه ته رسي، دا خپل بنده کمال ته رسي. لہذا څومره پیغمبران چې دي دا په امتحاناتو باندې کمال ته رسېدلي، په امتحاناتو باندې. نبی علیہ السلام په امتحاناتو کمال ته رسېدلی. ایوب علیہ السلام په باره کې چې پروردګار فرمایي نعم العبد، ډېر ښه بنده دی، نعم العبد ډېر ښه بنده دی. دا ډېر ښه بنده ورته ولې وایو؟ پیغمبر هم و ښه بنده و، دا ډېر ښه بنده ورته د پیغمبرۍ او د ایمان سره په امتحان کې پاس کېدو باندې وایو چې صابره بنده دی. چې کله په ایوب علیه السلام باندې د جسم تکلیفونه رااله، د مال تکلیف پرې راغی، مال تی الله واغستو، الواد تی واغستو، بچی تی واغستله، صحت تی واغستلو، خلک هم تی لاړه. سوچو کې کنه څومره لوی امتحان دی. موږ خو دومره معمولي غوندې امتحان نشو برداشت کولی. د امتحان ډېر لوی ثواب او په سین باندې لاو. خو یا ایوب علیه السلام نه نمبر 1 الله مال واغستو، بچی دې شته مال دې نشته، بیا هم کاته خرابه ده. بیا د مال نه بعد چې کوم دی الله تی بچی واغسته، د بچو نه بعد تی الله صحت واغستو، او د صحت نه بعد لاړو د انځر د ونې لاندې کېناستلو. په تکلیفونو کې نه پکې چینجي شوي دي، نه پکې چینجي شوي دي، نه دي چینجي غورځېدلی دي، نه چا په ډیران غورځولی دی، نه د چا پلار غورځولی شو. دا ګړي وړي دا بکواس په نه کوي. ګورئ ته په تفسیرونو کې ما تاسو ته مخکې ویل، کنه تفسیرونو کې وړې قصې دي، زه نه شم ویلی ستاسو مخکې. دې ته بلا کتابونو کې بلا خبرې دي. الله تعالی په پیغمبرانو باندې سپکه بیماری نه راولي. الله تعالی امتحان راولي. امتحان سپکوالي ته نه وایي، امتحان خو عزت ته وایي. نو داسې تکلیف پرې راولي، زخمی کېدل دا عزت دی، وینه بهیدل دا عزت دی، سر قرباني کول دا عزت دی، شهادت چې کوي دا عزت دی، بیماری چې کوي دا عزت دی. لیکن داسې سپکه بیماری نه پیغمبرانو پناه غوښتلې ده. نبی علیہ السلام پناه غوښتله، یا الله د سپکو بیمارونو زه پناه غواړم. نو په پیغمبر باندې الله تعالی داسې بیماری راوړي چې چینجي پکې کېدله، چینجي منجي پکې نه کېدل. نه په صحیح روایاتو سره ثابت دي. که چا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته یا امام مجاهد ته چاته منسوب کړي دي نو د هغې سند نشته، ابې سند خبرې دي. د دې وجه نه علما تفسیر روح المانی نور مفسرین حضرات نقل کوي چې که چا د عقیده وه چې په ایوب علیه السلام کې چینجي شوي دی، بې ایمانه دی، بې ایمانه. ایوب علیه السلام کې چینجي نه دی شوي، خو درد پې څومره دی، تکلیف پې څومره دی، زخمونه دي، دردونه دي، ټول وجود یې زخم دی، وینې تې بهیږي. تاسو په خپله سوچ وکئ چې سړي سره الواد نه وي، د سړي سره مال نه وي، د سړي سره کم قوت چې واتې لاړ، مال و دولت والا خلک چې واتې لاړه، او صحت هم کار پرېښودلو، خپې کار نه کوي، ګرځېدی نه شي، ټول وجود زخمی دی، وینې تې بهیږي. نو د هغه خواله څوک راځي؟ دومره لوی امتحان سره ایوب علیه السلام د خولې نه فریاد نه دی وتی، فریاد شکایت یې نه دی کړی. دا یې نه دی ویلي چې پروردګاره دا ته زلزله ما خو تاله دومره روجې نیولې دي، ما خو دله دومره منځونه کړي دي، او دا بعضې پکې دي هغه څه وایي چې په امتحان په ما راولې، مونځ دله نه کومه، روژه دله نه نیسمه، زکات دله نه ورکوم، او دا نه کوم او دا نه کوم دا نه کوم. څه شی شوې؟ لاړې بل ځای کې ته ورسېدلې، د ابوجهل ملګری شوې، د ابوجهل سره به پروت یې.
دا عبد الله ابن ابی ابن سلول چې کوم دی دا هغه خبيث مرګره شو. دا یاد ساتئ امتحان ډېر عظیم شی دی. په دې کې چې کوم خلک پاس شوي دي الله ول په دنیا او په آخرت کې عزت ورکړی دی. لہذا که چېرته څه بیماری راشي، غریبي راشي، فقیري راشي، څه درد او تکلیف راشي، اول ځان ته وګوره که ګناه دې کړي توبه وباسه، که په کبایرو کې اخته توبه وباسه، او که په کبایرو کې اخته نه نو بیا خوشحاله شه، صبر پې وکړه. دا نه چې ته د الله نه ووایې یا الله مال صحت راکړې، دا بې صبري نه ده. یا مال شفا راکړې، دا بې صبري نه ده. یا الله زما غریبي ختمه کړي، دا بې صبري، دا په سنت باندې عمل دی. دا بیانې د امتحان سره ټل خبره ده. دا به غواړې یا الله مال صحت راکړې، یا الله مال عزت راکړې، یا الله زما قرضې ختمې کړي، یا الله مال حلال راکړې. دا ټولې خبرې چې کوي دا د صبر سره منافي خبرې نه دي. د صبر سره منافي داري چې ته د الله نه شکایت کې شکایت ربا زه دې ولې غریب کړی یم او دا دې مالدار کړی دی، شکایت دې وکړو چې ستا فیصله نعوذ بالله غلطه ده. ولې ما بیمارې پلان کې نه بیمارې، ستا دا فیصله ده، ستا دا عقیده ده چې نعوذ بالله د الله دا فیصله غلطه ده، ته شکایت کې د الله په فیصله باندې، دا بیمانی ده. او که ته داسې وې چې ربه زه محتاج یم، زما احتیاج ختم کا، ربه زه بیمار یم، زما بیماری ختمه کا، ربه زه فقیر یم، زما فقیری ختمه کا، ربه مال حلال مال لاکا، ربه زما قرضې ختمې کا. دا بعینه د امتحان سره لیکلی شوې خبره ده، دا بعینه سنت طریقه ده، دا به غواړي. لیکن که داسې نه وي نو بې صبري به نه کې. نور دا د نیکانو صالحانو د سلفو دا حکایت او قصې او د هغوی دا زندګي دا د دې دپاره دی چې موږ خپل ایمان مضبوط کړو. او په امتحان کې د پاس کېدو یو بهترینه طریقه ده چې موږ په امتحان کې څه شو، په امتحان کې پاس شو. چا چې څه درخواستونه کړي دي الهو العالمین ته دې خبرې عالم بالصدور الهو العالمین د هغوی د مشکلات حل کړي. پروردګاره چا الواد نشته نیکان صالحان الواد ولور کړي، چانه نارینه الواد نشته نیکان صالحان نارینه الواد ولور کړي. د چا څه نور مشکلات دي هغه حل کړي، څوک قرضدار دي قرض النجات تصیب کړي، د چا څه شرعي اعجاز ضروريات سرته ورسي، مرضونه پتونو مصیبتونو غمونه محفوظ کړي، د رحم او د کرم معامله رسو کړي. مردگانو باره کې دعا وکړي پروردګار معاف کړي. کوم بالغین چې وفات شوي دي مشران دي الهو العالمین جنت فردوس نصیب کړي، قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي. او کوم ماشومان وفات شوي دي پروردګار هغه د مور پلار دپاره د نجات یو ذریعه وګرځي او هغوی له نیک صالح الواد ورکړي. پروردګار صبر جمیل ولور کړي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة